بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب زدنا علما. نو دا خبره اتره د دوه ورځو نه روانه ده کنه چې شفاعت چې دا ثابت ده که ثابت نه نه. ناول موږ د شفاعت معنی کړی و چې شفاعت د اهل سنت والجماعت باندې شفاعت څه معنی ده چې ګناه معاف کول او په ګناهګار ته عذاب نه ورکول. او معتزله وایي چې لکه د ګناهګار لپاره عذاب خدای دی، خو د شفاعت مطلب دا دی چې کم نیکان خلک دي دا په ثواب کې زیاتی کول. نو دا خبره موږ کړې وه چې لکه دا اختلاف اصل کې په بل اختلاف باندې چې دا بنا دی. دا تاسو په کتاب کې ګورئ خبرات راوکو سره کوم راځي. بسم الله الرحمن الرحیم والشفاعة ثابتة. نو شفاعت ما ویلو تاسو ته چې دا شفاعت ماخوذ ده شفع نه، او شفع جنن دا دوه ته ویل کېږي، دوه ته جفت عادت ته ویل کېږي. نو دام گویا کې چې لاول مجرم یوازې وو چې کله ته شفاعت وکړو دی سره په جرم کې یو ځای شو. والشفاعة ثابتة، او شفاعت ثابت ده د چا لپاره؟ للرسول، د رسولانو لپاره. ودل کې مراد رسول ذکر کړل او مراد دین رسول او نبی دواړه دي. رسول او نبی دواړه چې دا کنه فرق پکې نه. نو مخکې اول سایت کې تاسو اختلاف تلنده ویل دي. والاخيار، اخيار د خیر جمع ده، خیر جمع ده، خیر جمع ده. او غره خلق څوک دي؟ نه ملائک دي، صلحا دي او شهدا دي. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې قیامت پر ورځ باندې بدري قسم ډلې به خلکو شفاعت وکړي. اول به انبیاء کرام کوي، بیا به علما کرام کوي، بیا به شهدا وکړي. خاجین فی حق اهل الكبائر، یعنی دا شفاعت ثابت ده د رسولانو لپاره او د نیکانو خلکو لپاره په حق د اهل کبائر کې. یعنی کم کسان چې لوی ګناهونه کړی دي او هغه که توبه وستي دا او کنه نه وستي، الله پاک داغي شفاعت د دې کسانو لپاره ثابت ده. بالمستفیض من الاخبار، چې دا دغه مشهور احادیث نه جن دا ثابت دي. مستفیض مشهور ته ویل کېږي، متواتر ته ویل کېږي. د شفاعت احادیث سینه تقریبا 150 پورې احادیث دي چې هغه د شفاعت باندې دلالت کوونکي دي. 150 پورې، او هغه د سړي چې هغه ټول لکه مانوي تور باندې تواتر ته رسیدلي دي. خلافا للمعتزله، خلاف ثابت ته معتزله ولرا. معتزله وایي چې شفاعت خو بالجمله شته، خدا اهل کبائر د پاره جنده نشته ده. نور هغه د قرآن مجید او د حدیث نه شفاعت ثابت ده. نو کته شفاعت نه مني نو بیا خو لګره قرآن او حدیث نه انکار راځي نه شفاعت منما، خو د ګناګارانو د پاره نه منم. بلکې شفاعت هغه وي چې زمونږ په دین باندې شفاعت ده چې دا به رفع او درجات ته پاره رسو را روان دي. خبره کو پکې بیا وی وهذا مبني على ما سبق من جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة فبالشفاعة أولى وعندهم لما لم يجوز لم تجوز. ودا اختلاف مبني ده په مخکې باندې چې لکه مخکې دا خبره شوې ده چې لکه د شفاعت نه بغیر یو انسان کبیره ګناه وکړي او د کبیره ګناه وکړو او د توبه ونه وستله او د وفات شو، نو الله پاک هغه معاف کولای شي او کنه شي معاف کولای. نو معتزله وایي چې لکه دا کس به مخلد فی النار به وي او چې د توبه نه وستل انده به همیشه لپاره بجانې کې به جنت ته بنې نه دي. او اهل سنت والجماعت عقیده ده چې الله پاک غواړي جو معاف کوي، بدلیل مکه شوی دي. نو زمونږ په نسبت باندې د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې چې بغیر د سفارش نه الله پاک معاف کوي، نو په شفاعت سره خو به د قوله سره معاف کوي. او د دریه معتزله باندې باندې معتزله وایي چې لکه د کبیره ګناه چې انسان کبیره ګناه وکړي بغیر د توبې نه د دنیا نه لاړ شي، نو الله پاک اسی نه معاف کوي، نو په شفاعت سره نه معاف کوي. نو وهذا مبني على ما سبق، ودا اختلاف مبني نه په مخکې تیر شي باندې من جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة، اذا موږ باندې بغیر د شفاعت نه هم عفو او مغفرت انده جایز ده. وبالشفاعة اولى، نو په شفاعت سره خدا عفو کول او معافی د ګناهونو دا په طریقه اوله سره ثابت ده. وعندهم د معتزله باندې لما لم يجوز المغفرة بدون الشفاعة
وای کله چې جایز نه دی لا مغفرت بغیر د شفاعت نه نو لم تجوز المغفرة مع الشفاعه دا به سره ځان دغه لاندې وصل لیکلي دي وای چې کله دا غوي بنل باندې دا شفاعت دا مغفرت او عفو جایز نه بغیر د سفارش نه نو په سفارش سره په طریقه اولاد سره جایز نه لکه پوه شوې مې باندې په دې باندې پوه شوې خادم لنا قوله تعالی نو زمونږ په نسبت باندې زمونږ مسلک څه شو الکانو ته پوښتنه نه کومه زمونږ مسلک څه شو چې شفاعت د ګناهګارانو لپاره سره ثابت دی او د ګناهګارانو لپاره به شفاعت څوک کوي انبیا به کوي صلحا به کوي او علما به کوي نو زمونږ د دې خبرې لپاره څو دلیلونه دي درې دلیلونه دي دوه آیتونه دي او یو حدیث مبارک دی نو اولنې آیت لنا قوله تعالی زمونږ لپاره د الله تعالی دا قول دی الله به فرمای واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا بخنه غواړه د خپل ګناه لپاره اعتراض دار چې پیغمبر خو معصوم دی هغه خو ګناهونه نه کوي نو څه مطلب دی واستغفر لذنبك نو مراد خو دې صغائر دي ځکه چې انبیانو صغائر کې او کبایر دي نه کیږي یا دا چې د دینه مراد هغه اولا کار دی لکه پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو کار د عام خلکو باندې جایز وي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اولاد راځي نه کوي نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اولا پر خودل لري په دې باندې او یاد چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د الله پاک فرمای چې ته خو الله پاک د ګنا نه معصوم پیدا کړی خو دې امت لپاره چې نه تعالی خپل ګناهونه استغفار کوا چې دې امت ته تعلیم راشي وللمؤمنین والمؤمنات د مؤمنان نارینه او زنانو لپاره نو اوس د دې نه دغه دا دی کنه طریقه د استدلال دا ده چې دلته کې الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته د مؤمنانو خلقو لپاره چې نه دا ګناهونه توبه او استغفار کوا نو اوس دا استغفار د مؤمنانو لپاره د صغیره او د کبیره ټولو ګناهونه دي که مؤمنان نارینه زنانه کدا صغیره ګناه کوي او کبیره ګناه کوي او ټول بخنه جنده غواړه لکه پوه شوي ها بیا دویم نمبر وی وقوله تعالی فما تنفعهم شفاعة الشافعين چې دی کافرانو تبا د شفاعت کوونکو په ورته نفع نه ور کوي ولی خبره مانته ځان پوه کوي ما ته فکر دی یو دا خبره ده کنه چې دا آیت د دې د زمه نه دا خبره راوځي چې فما تنفع الشفاعة الشافعين چې شفاعت فی الجمله ثابت ده لیکن دا کافرانو شفاعت دا به کافرانو ته پیدا نه ورکوي ځکه دا سیاق سباق او اسلوب کلام دا جاری دی د کافرانو په باره کې ځکه الله پاک فرمایي دغه آیت نمک کې چې کل نفس بما کسبت رهینه معنا کوي هر یو نفس با غاڼه بوي رانی ولې شوی وي هغه چې دکړي الا اصحاب الیمین مگر خی طرف والا چې کوم دي نو دوی به پس کې فی جنات یتساءلون پس کې به په جنت کې به دیو مل نه پته پوښتنه کوي دا چا نه پته پوښتنه کوي عن المجرمین دا څه نه پته پوښتنه کوي د مجرمانو نه پته پوښتنه کوي څه ورته وایي ما سلککم فی سقر ها تاسو دې جهنم ته ولې نه وتلی نو سقر د کافر دي که مسلمان به دي ها ناغو به وایي لم نکو من المصلین منګه منځونه نه کول وکنا نخوض مع الخائضین او منګه د خلکو په حدیث فضول خبرې کولې په قرآن او په حدیث پورې به استهزاء کوله موږ به سره دا کولې وکنا نکذب بیوم الدین او موږ د قیامت د ورځې تکذیب کوو نو د قیامت د ورځې تکذیب کول په پیغمبر پورې په خدای پورې خبرې کول دا د ګناهګار کار دی که د کافر کار دی حتی اتانا الیقین تر دې پورې چې موږ ته مرګ راغی نه د دې کفر په حالت کې موږ و چې د موږ اعتقاد نه لرو د نیک کارونو اعتقاد نه لرو ها تر دې پورې چې موږ ته مرګ راغی نو د مرګ په حالت کې د دنیا لاړل او د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړل کنه ها نو فما تنفعهم شفاعة الشافعين نو وس بدی کافرانو ته د دوه غ سفارش کوونکو ورته فائدہ ورنه کی پوښښ به معنی نو د آیت مطلب دا دی چې د کافرانو ته په دوه غ سفارش نه به فائدہ نه ورکړي
او کته د آیات نه دا مطلب واخلې لکه څنګه چې معتزله اغستره معتزله وای چې لکه د اس کس شفاعت پته ته فائدہ نه ورکړي نو کدی ګناهګار ته د شفاعت فائدہ نه ورکړي نو بیا به دې آیت محمل څه شي یعنی دې آیت با د محل به څه شي بیا سره پر د آیت راوړل شوی دی ځکه چې د کافرانو شفاعت خو ته منې موږ هم منو چې کافر لپاره سفارش قبول لې د کافر لپاره سفارش قبول لې نه دی قبول نو دل لګي مطلب دا دی چې دې شفاعت کوونکو تبا یعنی کافرانو تبا شفاعت ورته فائدہ نه رسي او مسلمانانو تبا د شفاعت انده په فائدہ رسي د مسلمانانو تبا د شفاعت سره رسي فائدہ به رسي ځکه کدی کافرانو ته چې الګا کافرا ستاد به ته په دنیا کې خدا کفر کې او په دنیا کې په پیغمبر پورې په الله پورې استهزاء کې خدا کافر کې ته کافر ته وایا چې ستاب د قیامت پر ورځ باندې که څوک ستاسو شفاعت کوي نو طالب ګوره څوک پیدا نه کوي نه به وایي چې د مسلمان ته د کمی پیدا ورکړي فما تنفهم شفاعت الشافعين چې کله لري مراد دا واخلي چې مسلمان ته شفاعت نه پیدا نه ورکړي پوه شو به معنی نو بیا به آیت معمول پاتې نشي نو وایي چې کافرانو ته د سلوغه سفارش کوونکې فائدہ نه ورکړي البته مسلمانان کوم ګناهګار دي هغه ته په شفاعت فائدہ ورکړي با نو دی و چې دا غوتا مفهوم مخالف واغسو او مفهوم مخالف نه احناف باندې جایز دی نه اهل سنت والجماعت دا باندې جایز دی نه معتزله باندې جایز دی نو ته پکې دا څنګه مفهوم مخالف ته پکې معتبر کو نه دا ما مفهوم مخالف نه غسته بلکې دا ما د نورو د آیات دا سیاق سبق نه ماده دا وکړو چې مخکې ګوره دا خبره د کافرو روانه ده کنه هغه ما تاسو دا وی چې ما سلک کوم فی سقر د مجرمان نه پته پوښتنه چې سقر د ولې تللی نه ورته راکم کارونه چې بیانې دا نو دا کارونه مسلمانې دي دا کارونه نه چاري نو دین دا معلومه شو د آیات د اسلوب نه د آیات د سیاق سبق نه دا خبره معلومه شو چې دل کې د شفاعت د شافعین نه مراد د کافر د پاره دي مسلمان د پاره نه دي نور مفهوم مخالف نه دا موږ نه ثابت کړه پرې باندې پوه شئ فما وقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين نفبورنگی نو سفارش کوونکو فإن أسلوب هذا الكلام لکه اسلوب د دې کلام طریقه د دې کلام يدل دلالت کوي على ثبوت الشفاعة في الجمله یعنی د دې آیت نه دا فی الجمله شفاعت چنده ثابتی کی چې شفاعت په فائدہ ور کوي والا وکده سي نشي الکه چې لکه د کافر لپاره خو مخکې موږ نه منو چې سفارش ته او کته د څه ونه کې یعنی ته د مسلمان لپاره هم سفارش دا ثابت نه کې نو لما كان لنفي نفعها عن الكافرين ودل کې دغه ته بلک معنی ته وګورئ والا لما كان لنفي نفعها عن الكافرين عند القصد الى تقبيح حالهم وتحقيق يأسهم معنا دل کې را کان فعل ناقص ده کان سنه او فعل ناقص دا اسم او خبر غواړي اسم څنګه یو خبر څنګه اسم مرفوع او خبر منصوب نو دل کې دا معنن چې کنه معنا دا چې دا اسم مقصور ده او دا معنن د دې کان د لپاره اسم ده دا معنن د کان د لپاره سره اسم ده او دا لنفي نفعها عن الكافرين عند القصد الى تقبيح حال متحقق يأسمهم دا لام حرف جر ده او نفي مضاف ته او دا ټول اقوا مضاف له دا ټول چې راغون کې کنه نه دا بجار مجرور به متعلق شي په ثابتونه پورې هغه په دې باندې پوه شوي ها نو اوس په معنا دا شي والا لما كان معنا لما كان کتر دې سي نشي مطلب دا کنه یعنی کته دا شفاعت د مسلمانانو لپاره ثابت نه کې نو لما کان معنا نو پاتې بنشي سمانا پاتې بنشي سمانا د سره لپاره لنفي نفعها عن الكافرين چې دل کې د نفي شوی دا د کافرانو نه د نفي شوی دا جنا عند القصد الى تقبيح حالهم په وخت د قصد کې د دوی د بدحالي تقبيح حالهم چې د دوی د بدحالي قصد شوی اراده شوی دا وتحقيق يأسهم او د دوی د هغه ناامیدي ثابت کول لپاره چې د دوی د ناامیدي ثابت کول غواړي الله پاک د دوی هغه بدحالي ثابت کول غواړي الله پاک دا غي لپاره الله پاک دونه شفاعت نه فوکړل د کافرونه الګه پوښوي نو کته د آیت نه دا مطلب وانخلې چیرې د دې نصیب کافران مراد دي مومنان ته فائدہ ور کوي نو بیا د کافرانو هغه بدحالي چې کم بیانېږي دا هغه نا امیدي چې کم بیانېږي دا هغه بیا څه فائدہ را نشي الګه پوښوي
نو لما کان مانن د مانن ترجمه بلاولو کې بیا برابر شي او مانن چې د اسم د کان فعل ناقص د پاره لکه پوه شئ نو ستا په دې کې بل راځي چې د کان فعل ناقص اسم چې دا خو مرفوع او خبر منصوبي او دلته کې مانن خو منصوب راغلی نو یا پیر صاحب مانن چې نه دا اسم منقوص ده معنا ده باصل کې لأن مثل هذا المقام ذكر مثل الذي مقام يقتضي دا تقاضا کوي ان يؤسموا بما يخصهم دون نخوار کړل شي يؤسموا دون نخوار کړل شي یعنی نخو کړل شي بما يخصهم هغه چې کم خاص لري دوسره چې هغه عدم شفاعت ته لا بما يعمهم وغيرهم نه هغه چې دوسره عام دی او د ټولو خلکو سره عام دی یعنی دا به لګي چې کله جو شفاعت په جمله ثابت شي کنه بیا به نفي لګي ټول نه هغه پوه شئ وليس المراد په سره جواب د هغه سوال نه چې د دین غو بیا دا ثابتېږي مفهوم مخالف ثابتېږي نو جواب ورکوم وليس المراد دین مراد نه ان تعليق الحكم بالكافر چې معلق کول د حکم په کافر سره يدل دا دلالت على نفي عما عداه د نفي عما عدانا حتى يرد عليه چې اعتراض راځي په دې باندې چې انه انما يقوم حجه چې دا قائمي حجت علامه باج باندې يقول بمفهوم المخالف چې هغه قول کوي په مفهوم مخالفت سره او احناف کو مفهوم مخالف نه مني او معتزله نه مني نو بیا ولې د دې سره کوي خو شو به نه نو موږ خبر وکړه چې موږ د اسلوبي کلام نه موږ لا مثابت کړه مفهوم مخالف دي ته وای چې کم مذکوره سیز ده داغه چې کم حکم ده کنه حکم داغه لپاره ثابت نه مسکوت عنه لپاره ته هغه حکم چې انده ثابت کړي داغه براکه حکم د مسکوت عنه لپاره ثابت کړي لکه ما تاسو وی زما خواته 15 کسان نه درې په ډوډۍ خوړلې و نو ما دې درې لپاره ډوډۍ حکم ورکو خدا تاسو د نور نتا دا خبره ده نه فهم کړل چې لکه د نور په خوړلې اوس ما خو د نور په بار کې خبر نه کړې خدا مفهوم مخالف ته لکه څنګه چې حدیث کې راغلی دی چې فی الغنم الصائمه الزکات نو زمونږ په نسبت باندې لکه په صائمه زناورو کې خو زکات بغیر صائمه زناورو کې زکات چې نه دا نشته لري خو د دې آیت مفهوم مخالف نه د حدیث مفهوم مخالف نه بلکې نور روایتونه نور تاسو اصول کې ویلي وقوله عليه الصلاه والسلام دا دریم دلیل دی شفاعتي لاهل الكبائر من امتي زما شفاعت ثابت ده د اهل کبائر د پر زما د امت ده نو کدا شفاعت د ګناګارو د پر نه نه دی آیت به څه مطلب حدیث څه مطلب ده وہ مشهور او دا حدیث نه مشهور ده بل الاحاديث في باب الشفاعه متواتر المعنى او په حدیث په باب د شفاعت کې راکم حدیث دي نه دا متواتر المعنى دي اندري هغه معنا دي دا نو دا په ډیرو حدیثو کې په تواتر سره ثابت ده د دې هغه مطلب د دې هغه الفاظ دا په ډیرو حدیثونو کې تواتر قدر مشترک دي ته ویل کېږي دا تواتر اقسام ته خیر الاصول وایي کنه بیا خبره واحتجت المعتزله او معتزله سوي معتزله دا وایي چې لکه دا شفاعت د اهل کبائر لپاره خود سره نه دا د رفع درجات لپاره ده بمثل قوله تعالی واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا چې تاسو ویریږئ د داسې ورځ نه چې بدله باندې شي ورکول یو نفس بل یو ذره برابر ولا يقبل منها شفاعه قبول منک شهدون شفاعت وقوله تعالی ذم مال الظالمين من حميم نبي د ظالمانو لپاره من حميم سو ګرم دوست ولا شفيع يطاع او نه د سفارش کوم چې دا خبر ومنل شي دا بنې د لپاره نو دی وی چې دا معلومیږي چې لکه یو خدا دې سلور جواب یو جواب خدای چې لکه موږ د سره منو نو چې لکه دا د دینه مراد لکه مسلمان مراد ده بلکې دا لا يقبل من الشفاعه نه مراد ده چې د کافر نه باندې قبليږي او مال ظالمین کې ظالمین مراد سره کافرین دي نو دینه موږ ګناګار مسلمانان د سر ناډو منو نو کلمه نه پوښوي او وبعد تسلیم والجواب بعد تسلیم دلالتیا او که موږ منو چې ټیک تر دینه کافران نه مراد بلکې څه دي مراد دي مسلمانان دي مراد دي نو دلالت علی العموم فی الاشخاص یعنی ورته دې چې بنګ دا عموم چې دا ټول اشخاص ته جنن دا عام دي نو بیا به دې مطلب دا شي چې دا په ټولو زمانو کې او په ټول احوال دي نه مرادو بلکې خاص زمانه ته مراد ده لگا الله پاک با دا دې کنه چې الله پاک من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه چې الله پاک څو پورې حکم نه کړي نو د هیڅ سفارش نه قبليږي خو چې کله الله پاک حکم وکړي نو بیا به سفارش قبليږي نو دا په دی وتقوا يوم لا تجزي مطلب دا دی چې هیڅ یو نه شفاعت نه قبليږي نو دا خاص ضمانت مراد ده چې کله الله پاک حکم وکړي بیا به قبليږي هغه پوه شو باندې او یا ول احوال یا دینه خاص احوال مراد دي
خاص احوال دې څه مراد دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ ته پوښتنه کو چې تا په کوم ځای ګورو نو چې په درې ځګونو کې بل څوک یو بل ته یاد نه نو مطلب دا دی چې په دې درې ځګونو کې په شفاعت پیدا نه ورګي لکه چې یو بل ته یاد نه خو دین علاوه چې څومره ځګونه دي نو بای نو په کوم آیاتونو کې چې دا راغل دا چې شفاعت په پیدا نه ورګي نه په نه ورګي او دا غو شفاعت په قبل ولګي د مسلمانانو ناګي نه د اوقات مراد دي چې په دغه اوقاتو کې بنا قبليږي کوم چې درې وختونه حضرت عائشہ په حدیث کې دي لکه پوه شوي ها او بل دا کنه چې لکه انه يجب تخصيصها بالكفار جمعا بين الادله چې لکه کته نفي نته شفاعت وکي کنه نو ډېر احادیث او ډېر آیاتونه د شری چې داګه نه دغه معلومیږي داګه نه شفاعت ثبوت معلومیږي نبي به داګه نه مطلب ساخله نو موږ وایو چې په ټول احادیث باندې عمل وشي په ټول آیاتونو باندې عمل وشي چې په کم ځای کې دادي چې کم کا د چا لپاره شفاعت نه قبليږي لاغې نه یا مراد کافر دی یا ته هغه ګناګار دی چې هغه دا ګناه لره حلال غني الګ باندې باندې پوه شوي ولما كان اصل العفو والشفاعه ثابتا بالادله القطعيه من الكتاب والسنه والاجماع وس دا خبره کوي کنه چې لکه معتزله یا شفاعت خو د قران او د حدیث او د اجماع نه ثابت ده نو معتزله دا شفاعت مني او شفاعت د اهل کبائر د لپاره نه مني بلکې شفاعت خو یا د سره لپاره مني قالت اوي المعتزله وي قالت المعتزله وي بالعفو عن الصغائر مطلقا چې کوم حدیثونو کې چې د شفاعت لپاره راغلي ناغي نه صغائر مراد دي چې الله پاک به صغائر معاف کوي وعن الكبائر بعد التوبه او یا دین دا مراد دي چې ګناهونه د لوی ګناهونه به الله پاک معاف کوي خروج له توبې نه معاف کوي او وبشفاعت لزياده ثواب یا شفاعت د حدیثونو چې اندر سره پر راغلي زیاده ثواب پر راغلي وکلاهما فاسد او د دوی ټول خبرې چې انده سری فاسد دي ولی فاسد دي ځکه پلانډو باندې ده کنه وای چې کم کا صوبه واسلا او یا صغیره ګناه ده نو داغه د شفاعت ته ضرورت نشته الله پاک سم ګناه دغه نه ورګي سزا نه ورګي نو چې سزا ولا نه ورګي نو بیا د شفاعت مطلب څه شو الګ پوه شو به معنی ها اما الاول الاولنه فلان التائب ذکر چې تائب یعنی کم کس چې ګناه کړه توبه واسلا ومرتکب الصغیره او هغه کس چې هغه مرتکب د صغیره ده او المجتنب عن الكبيره چې هغه صغیره ګناه ته شری غوللو نه ځان ساتي لا يستحقان العذاب عندهم دا مستحق د عذاب دي نه دوی باندې چې مستحق د عذاب دي نو لکه هغه چې عفو د ورکوټي ګناه نه الله پاک ورکوټي ګناه باندې الله پاک له سزا ورکول نشته ده ای مکه خبره شو وکنه زموږ باندې باندې چې کم کس لکه ورکوټه ګناه وګنو الله پاک جایز دي چې دله سزا ورکي او چې کم کس ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم استادو باندې چې کم کس لکه لوی ګناه نه ځان ساتي نو ورکوټه ګناګار ته غواړي سره سزا مني نو بیا د آیت مطلب څه شو الګ پوه شوي فلا معنى للعفو نو بیا د عفو څه معنی شو چې الله پاک فرمایي چې واستغفر لذنبك وللمؤمنين څه مطلب شو بیا واما الثاني او د دویم چې کوم دی لکه دی وی چې لکه د شفاعت د ګناګار لپاره نه دی بلکې د رفع درجات لپاره دی فلان النصوص الداله على الشفاعه چې هغه نصوص دلالت کوي په شفاعت باندې بمعنى طلب العفو من الجنائز د معنی دا چې کله سړی ګناه وږي دا ګناه نه ورسته د چې نه دا د طلب د عفو کې دا معنی د شفاعت دا او چې یو سړی ګناه نه کړي نو هغه ته دا سفارش پوه شو دې معنی چلو بھائی